کو به تاسو کې څوک وي چې مالداري غواړي، د الله پاک نه مال او دولت غواړي، د الله پاک نه رزق غواړي، بې انتها غواړي او دا غواړي چې ټول حاجتونه الله پاک دا پوره کړي. بس تاسو یو عمل وکئ، صرف 11 پیرې. ان شاء الله العزیز د غیب و نه به الله پاک تاسو له مال او دولت او رزق دا به درکړي. ستا چې کوم نصیب دی، ستا چې کوم تقدیر دی، دغه تقدیر دا به الله پاک بدل کړي. او بیا چې څه ستاسو په زړه کې راځي، څومره ستاسو په کار وي، څومره ستاسو حاجات وي، څومره ستاسو مشکلات وي، څومره پریشانۍ وي، او دغه رنګې څومره تاسو د الله پاک نه مال او دولت دا غواړئ. یاد ساتئ محترمو، دومره پاورفل وظیفه، دومره عجیبه او ناشنا وظیفه چرته ما نه ده کتلې. ځکه دومره پاورفل اثر کوي. د دنیا خلکو رابطې کړې وې، دا وظیفه ما یې پیره مخکې هم کړې وه چې په د دې وظیفې په برکت باندې موږ ډېر زیات الله پاک مالداره کړو. ما وی دا وظیفه یې پیره بیا کوم. نو بیا چې محترمو دا وظیفه موږ ریکارډ کوو، انشاءالله عزیز امید ساتم چې تاسو به دا وظیفه کوئ او دغه رنګې ملګرو سره به شیر کوئ چې ډېرو زیاتو خلکو ته پیدا دا ورسېږي. محترمو، نن چې کم زمونږ عمل دی او کومه زمونږ وظیفه ده، دا انتهایی د قوت والا ده، انتهایی د جلال والا وظیفه ده، جلال والا. دومره د قوت وظیفه ده چې الله پاک وغواړي ستا هر سبب په 1 سکند کې محترمه دا بدل کړي. ستا تقدیر، ستا قسمت هر څه بدل کړي. یاد ساتئ محترمو، کله تاسو د خوب راپاسئ او څنګه هم سترګې کولاو شي، نو یو طرف ته فرشته وي او بل طرف ته شیطان وي. شیطان سوچ د اچي چې ته به څه کې، نن خو ورځ ده، کم خوا به زه مزدورۍ له، کم خوا به زه دیاړۍ له، کم خوا به زه نوکرۍ له، نن به څه کار کې یار، خوراک به د کم ځای نه کې، اسکاک به د کم ځای نه کې، پیسې به د کم ځای نه راجمع کې. دا ټولې وسوسې شیطان د انسان ته ورواچي او انسان د ګمراه کولو کوشش کوي. بل طرف ته فرشته ناست دی، هغه وایي ته د الله پاک نوم واله، الله پاک شته که نه، هر څه به تاله الله پاک وکړي. نو کله بنده دا وظیفه د 11 پیرې سر کې وکړي، 11 پیرې بس روزانه سر کې راپاسئ او 11 پیرې دا وظیفه کوئ. تاسو به تماشه کوئ چې ستاسو حالات څنګه بدلیږي، رزق او مال او دولت الله پاک څنګه درکوي. یاد ساتئ محترمو، کوم چې د الله پاک نیکان بندګان دي، مال او دولت د هغوی خپې ښکلوي، هغوی نالي، لیکن بیا هم خلک راوړي، د خلکو په ذریعه باندې الله پاک راوړي او دوی ته ورکوي، دوی په هغې باندې الله څخه پیدا خوږېږي نه، خو بیا هم رزق ورته الله پاک ډېر زیات پراخ ورکوي. نو که تاسو هم داسې غواړئ چې الله پاک دې تاسو له مال او دولت سیوا درکړي، ستاسو په کاروبار کې، ستاسو په رزق کې د الله پاک برکت واچوي، دا وظیفه لازمي وکړئ، بالکل لازمي وکړئ. یاد ساتئ محترمو، کله تاسو د خوب راپاسئ، په دغه ټایم کې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دام ټیک ده، او لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دام صحیح ده. که چېرته څوک دا یو ویل شي، کو دا بل ویل شي، دواړه یو شانتي دي، خو د آخر کې د یو باندې علی العظیم او په دې بل کې علی العظیم. دا څوک سار کې 11 پیرې وایي، 11 راپاڅېدلې، چارهدان دې شته نشته دی، کو هر څنګه حالت دی، او رسته مات کړی نه دی مات کړی، دغه رنګې خوله کې دې باید چولي کو نه دي، څنګه راپاڅېدې بس ووایه، ویې وایه. شیطان چې کوم ستا خواته ناست دی هغه وتښتي، او فرشته چې کومه ستا خواته ناستې ده او الله پاک ته ستا پیغام ویسي، پروردګاره پلانکې سهار وختي کې راپاڅېده او دا کلمات یې ویلې چې زما هېڅ څه طاقت شته نه، بس زما صرف زما رب د عمل شي. بیا کو تاسو ګورئ، تاسو دا وظیفه روزانه کوئ، روزانه کوئ، روزانه کوئ. یو ورور وایي چې
ما باندې دونه قرضې وي دومره قرضې زه قرضونو سم تنګ کړی یم وای بیا دا وظیفه ما وکړله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم نن سبا ما سره دومره مال و دولت د چې خپلوان راځي او زه ولې ورکوم هر څوک راځي او زه په خلکو کې مال و دولت دا تقسیموم دومره مال و دولت الله پاک راکوماله نو که په تاسو کوم څوک غواړي چې الله پاک دې ستاسو تقدیر دا کولاو کړي الله پاک دې ستاسو قسمت دا کولاو کړي نو هغوی له پکار چې دا وظیفه لازمن وکړي دومره پاورفل وظیفه دا چرته محترم ځان نه میلاویږي دومره ناشنا وظیفه دا چرته هم نه میلاویږي چې څومره زمونږ توجه او څومره زمونږ دهان او څومره زمونږ موږ کې دننه للهیت وي او په اخلاص باندې دا وظیفه کوو تاسو به تماشا کوئ چې دې وظیفو د هدایت لارې کتلې دي تاسو به الله پاک دنیاوي اسباب هم مهیا کړي او اخروي اسباب به هم مهیا کړي الله پاک به ستاسو ژوند دا په دنیا کې هم بهتر کړي او دا رنګ په آخرت کې هم ستاسو ژوند الله پاک دا بهتر کړي محترم وظیفه ډیره زیاته د کمال ده په خپل هم وکړئ دا رنګ خپل مرګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي د هغوی مالی حالات دا بهتر شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته